پارټۍ مرکزي سکرټري اطلاعات طارق خان موجود دی. د دې نه دغه تاسو پوښتنه کوو چونکې د دې ذمہواري مو د مرکز سره ده او صوبه کې نن سبا چې کوم حالات روان دي خاص کر کورم او ضلع کې چې کوم بدامنیل ته روانه ده څومره پورې هلته احتجاجونه دي. د دې نه دغه حوالې باندې تاسو پوښتنه کوو چې د قومي وطن پارټۍ په دغه کې څه رول ادا کوي د امن و امان په حوالې سره او بله به دا تاسو د دې نه کوو چې کوم د گورنر صاحب کومه کمیټي جوړه کړې ده پای کې د دې د پارټۍ مشر چې کوم دی سکندر خان شیرپو هغه په کوم ممبر دی نو دوی دغه کمیټې ته په کوم نظر باندې ګوري. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. څخه ډیره مننه. داسې ده چې موږ خو قومي وطن پارټي د ډېرې مودې نه دا خبره بار بار اوچتوي په پریس کانفرنسز کې په خپلو غونډو کې په دغه کې د میډیا په ترو چې د بده مرغه په دې صوبه کې د امن و امان مسله چې ده هغه ډېره خرابه ده. تاسو خو صرف د کور نه ذکر وکړو. تاسو دا وګورئ چې دوه بنو ډویژن د خان ډویژن او هاټ ډویژن په دې کې پولیس والا یا نور خلک چې دي لا انفورسینګ ایجنسیز هغه د ماښام نه بهر ته نه وځي. د دې صوبې چیف ایگزیکټیو وزیر اعلی صاحب چې دی هغه خپلې ضلعې ته نشي تللی. څه د پاسه 2 میاشتې وشوې او د پېښور په اړه چنار مین چې کوم سړک دی هغه بند دی. پرون 2-3 ورځې مخکې هلته یو ډاکټر صاحب چې د ماشومانو ډاکټر دی هغه وایي چې 15 ماشومان چې دي نو هغه د علاج د نشي راغله مړه شو. ښه دا وګورئ چې دا اوس چې کوم واقعات شو دا د پښتني زموږ د پښتني ټولنه کې داسې نه وي. دلته که ډېر موږ پښتانه یو زموږ که دښمني وي نو موږ په 2 کسانو باندې ګزار نه کوو. یو په زنانه باندې ګزار نه کوو او یو په ماشوم باندې ګزار نه کوو. یعنې بله ورځ د سلونو ګاډو کانوای وه او 6 سپایان ورسره د هغې د حفاظت لپاره چې کله په هغوی ډزې وشوې نو هغه سپایان هم وتښتېدل. نو سوال دا پیدا کېږي مونږ چونکې اولنۍ ذمواري چې ده هغه د صوبایي حکومت ته پکار دی چې هغوی خپله ذمواري ترسره کړي. خو مونږ بله ورځ چې دا دغه راغلی وزیر داخله صاحب راغلی و استاد احمد خان شیرپور صاحب له ملاقات ته نو مونږ ورته ویل چې تاسو خو آیا د پښتونخوا د پاکستان حصه نه ده؟ تاسو خو لکه خپله ذمواري ترسره کوئ که نه. نو بهرحال گورنر صاحب چې کومه الپاچیس کانفرنس راغوښتو په کار خو دا و چې صوبایي حکومت راغوښتې وي او هغوی رانه غوښتو له بده مرغه رانغلل. هغې کې ډېر ښه پروګرس شوی دی. 2 کمیټې جوړې کړي دي. یو سیاسي کمیټې ده چې د مختلف سیاسي پارټیانو مشران پکې دي. قومي وطن پارټۍ نمایندګي پکې سکندر حیات خان شیرپور صاحب کوي او دویمه هغوی یو ټیکنیکل کمیټې جوړه کړې ده چې هغه به مرکز سره د صوبې چې کوم مالي مسلې دي او کوم حقوق دي په هغې باندې خبره کوي. په هغې کې مو زموږ د پارټۍ زموږ د صوبې د مالیاتو سکرټري چې دی سکندر اخندزاده هغوی به د پارټۍ نمایندګي کوي. نو انشاءالله امید مو دا دی سیاست به کېږي سیاست به کوو. سیاست هر چا خپله نظریې خپله پارټي خو تر څو پورې چې د پښتنو د حقوقو خبرې نو خدای دې کړي چې موږ ورته ډېره مهرباني.